مینوالو د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام د روژې ماښام کې ستاسو خدمت کې حاضر یو. د دمې نه مخکې موږ د مفتي صاحب نه سوال کړی و د لیلة القدر په حوالې سره. مفتي صاحب دا لږ وضاحت به تاسو کوئ د دې؟ او جی ما خبره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منځ کې ناستو نو هغه د یو سړي یو کیسه بیان کړه چې په وړاندې زمانې کې یو سړی و چې هغه 1000 کاله روژه ساتلې وه مسلسل 1000 میاشتې او 1000 میاشتې هغه د الله په لاره کې جهاد کړی و او 1000 میاشتې مسلسل ټوله شپه به د په عبادت تېره کړه. نو 1000 میاشتې تقریبا درې باندې 80 کاله او 100 میاشتې جوړیږي. جی جی بالکل. نو صحابه کرامو لغوندې په دې خبره یو هغه حسرت غوندې اظهار وکړو چې زمونږ عمرونه خو کم دي، هغه خو دوره عمرونه هغه خو ډېر لوی اجر او ثواب حاصل کړو، هغه خو ډېر مطلب دی د خدای پاک رضا حاصله کړه. نو قرآن پاک صورت نازل شو انا انزلناه فی لیلة القدر. خدای پاک وایي چې ما دا قرآن په لیلة القدر یعنې د قدر په شپې نازل کړی دی او دا قدر شپې ته لیلة مبارکة هم وایي او دا شپه د رمضان په میاشته کې وه. او بیا خدای پاک وایي چې کوم سړی په دې شپه باندې عبادت وکړي نو هغه ته به د هغه سړي چې کوم 1000 میاشتې عبادت وکړه نه د هغه نه به دته زیات اجر میلاویږي او دا صرف د دې امت خصوصیت دی. بیا په دې کې یو نکته به تاسو دپاره بله زه وضاحت وکړم چې په دې صورت کې اخر کې راځي چې تنزل الملائکة والروح، فرشتې او جبرائیل دا په دې شپه راکوزیږي. څه دپاره؟ ولې چې د دې عبادت ثواب دا په ځمکه دی، په اسمان کې نشته. ماشاءالله. نو هغه فرشتې چې هغې ته پرمیشن میلاو شي هغه د اسمان نه هر کال راځي او دلته د خلکو سره په عبادت کې شرکت کوي چې دی هم د دې 1000 میاشتو نه زیات افضل او بهتر ثواب دا حاصل کړي. بالکل. بیا د دې علامات سایډ ته چې راځو لکه دغه تاسو د خبرو که دا مو صحیح سره ریزمبلنس لري که نه لکه او علامات چې کوم دي هغه دا دي چې لکه په دې شپه باندې سپینه غاپي، په دې شپه موسم ډېر ښایسته وي، په دې شپه باندې اسمان بالکل یا شینی یا داسې هغه چې کوم ته ډېر ښایسته موسم وایي لکه نری نری ورځ ده. سحر ته چې کله غرمه خیږي نو غرمه شعاع چې کوم دي که نه هغه تیز نه وي بلکې ډېر ښایسته غوندې خوږ لګي او په دې شپه د خدای عذاب نه نازلیږي، په دې شپه تندر نه غورځېږي، په دې شپه چې کوم هغه شهاب ثاقب ورته وایي دا نه وي. خو مسله دا ده چې آیا د دې علاماتو کتل دا مطلوب دي، دا ضروري دي یا سړی به د علامات لټوي؟ او که نه اکثر موږ به اورېدلي زموږ نیاګانې دي هغې به یو رڼا به ولیده او دغه شان که نه د دې حوالې سره او رڼا چې کوم دی که نه خو جبرائیل صلی الله علیه وسلم چې کومه جنډه په دې شپه باندې لهراو کوي چې کوم یعنې سرمنې کېږي د هغې رڼا هم باقاعده ټوله دنیا کې بل په دې شپه باندې ونې چې کوم دي که نه هغه سجده کوي. په دې شپه د ټولو سمندرونو اوبه چې کوم دي دا خوږي لکه تریوالی پکې نه وي که نه. او خبره دا ده چې که مونږ د عبادت په ځای په دې علاماتو پسې ولګو بیا خو اصل مقصد پاتې شو که نه. هغه خبره ده چې کوم ماحول وکړه چې یو سړي روژه ساتلی وه فرض مونځ ته پاتې شو. نو علاماتو کتل دا مطلوب نه دی، مطلب دا دی چې تا عبادت سوره وکړو، تا د الله رضا سوره حاصله کړه. مینوالو ډېرې ښې خبرې د مفتي صاحب روانې دي، خو بیا وخت شوی دی د یو وړې شان دم اخلو، دمې نه پس بیا راځو او بیا نور مزید گپ شپ لګو. جی مینوالو یو ځل بیا د دمې نه پس تاسو په درانه خدمت کې د پروګرام د روژې ماښام سره حاضر یو او کال هم د دې بریک دوران کې راغلی دی سره خبرې کوو. اول السلام علیکم. الو السلام علیکم. السلام علیکم. زما خیال چې ها جی څوک خبرې کوي او کوم ځای نه ده خیره؟ ښه جي ښه. خپل د ټي وي دا والیوم لږ سلو کړئ نو بیا به زموږ تاسو سره خبرې سمې شي. ښه تاسو خپل سوال وایئ مفتي صاحب نه څه سوال کول غواړئ؟ مفتي صاحب نه ګیدر د پوسټ چې هندوانو سره که یو ځای پلیټ باندې روټۍ خوري نو دا څه مسله شته؟ هندوانو صحیح ټیک شو. غیر مذهب چې څومره دی سره ډېر ښایسته سوال دی، ډېر ضروري سوال دی. ٹھیک شو جی تاسو ټي وي ګوره ان شاء الله مفتي صاحب تاسو له جواب درکړي.
جی مفتی صاحب تاسو دا سوال لري سړي واورېد او سوال دا و چې هندو دی، سکھ دی، عیسائی دی، یهودي دی، کرسچن دی، چې هر څوک دی چې غیر مسلم دی، د غیر مسلم سره مدارات جایز دی ښه جی او پکار دی او مداهنت منع دی. مداهنت څه ته وایي؟ چې لکه دغه یو مذهبي پروګرام دی هغه کې به شرکت نه کوي، ښه جی لکه هغه سره به مندر ته نه ځې، د هغه بت ته به سجده نه کوې، د هغه چې کوم هغه سندور مندور دی هغه به نه لګوې. ټیک باقي چې کوم خوراک دی، اسکاک دی، روغ دی، بیمار دی، ښه ده، بده ده، غم ده، شادي ده، دا به هر څه کوې. صحیح دا د هغې لکه ستا چې کوم کولیک دی د هغې حق جوړېږي په تا باندې چې هغه بیمار شي تپوس به هم کوې، هغه به علاج بندوبست هم کوې، هغه سره په یو تالی باندې خوراک هم جایز دی. او زه به دا ووایم چې که ځان ته مسلمان وایې جی نو بیا د هغه دوره خدمت وکړه، هغه له داسې نمونه پیش کړه چې هغه تا په متاثره سره کړي واوري، ځان. متاثره شي. جی جی بالکل داسې مه کوه چې دیم فرض کړه روټۍ ته لاس نه مینځي تیم نه مینځي، دیم بالکل. بسم الله نه وویله تیم نه وایي، جی بالکل دیم د بل طرف نه خوراک کوي تیم کوي، او دیم روټۍ وخوري بس دغسې پاس شي تم دغسې پاس شي. نه، باقاعده یو اهتمام، باقاعده یو طریقه چې کوم سنت عمل دی یعنې لس سنت د روټۍ په خوراک کې دي، ټیک نو هغه تر مخ دا څیزونه وکړه اب اټومیټیکلی تا نه یو تاثر واخلي او اسلام به قبول کړي. ډېر ګټوره خپله خبره. مفتي صاحب ما په دې د دې خوراک په دې دغه باندې ما اورېدلي وو چې کوم د اهل کتاب چې کوم دي، اهل کتاب خو یهود دي او نصارا دي، نصارا دي. ټیک شو. اهل کتاب چې کوم دي د هغې سره ته په یو خوراک کول نه، هغه اهل کتابو چې کوم شی ذبح کړی دی او هغه ذبح د الله په نوم باندې هغه خوړی شي. نور خو که یو هندو فرض که دلته ویجیټیرین سوره رسټورنټ دي صحیح ده، نو هغه کې خو مطلب دا دی چې ته تللی شي هغه کې خوراک کوی دا یو کال دی جی دا اخلو دی سره. جی الو السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ خیر خیر دی جی څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زه سعودي نه خبرې کوم، فضل شاه. ښه جی د مفتي صاحب نه سوال دی جی ما. جی جی وایي. زه سعودي کې بیمار وم جی، ما 4 روزې خوړلې. ښه جی نو د دې څه طریقه کار دی؟ او دویم سوال مې دا دی چې د سر صاحب موږ سعودي کې ورکړو که پاکستان کې مور پلار ورکړي؟ صحیح ټیک شه جی، ډېر ښکلی سوال دی او مفتي صاحب جواب درکړي. تاسو ټي وي ګوره انشاءالله خپل جواب تاسو ته ملاو شي. د دې ملګري اول سوال دا و چې د بیمارۍ په وجه روژې خوړل دي، چې کله د بیمارۍ په وجه باندې سړی روژې وخوري نو چې کله روژه ختمه شي په کال کې 15 ورځې داسې دي چې هغې کې روژه نشي ساتلی. د کم اختر ورځ ده، د لوی اختر اوله ورځ ده او په هغه پسې 3 ورځې نورې. دا 15 ورځې داسې دي چې په دې کې روژه نشي ساتلی. نور چې کله هم درته موقع میلاو شي، ټیم میلاو شي، نو د 4 ورځو به قضا وکړي. دا خو د هغه یو مسله شوه. دوم مسله فطرانه ده. فطرانه چې ته په سعودیه کې نو په سعودیه کې چې څومره فطرانه مقرره ده هغه ته په سعودیه کې هم ورکوی شي، یعنې سعودي ریال کې، او که هلته نه ورکوې او ته کلي ته استوې دا هم جایزه ده، خو د سعودي ریال په برابر به هلته ورکوې. دا څه نه چې پاکستان کې لکه 100 روپۍ ده اوس که نه، او د دې ځای مقیم خلک به د دې ځای په حساب سره د دې ځای په حساب هلته ورکوي. او په دې کې یو خبره بله ډېره ضروري ده چې ته کله په غونډۍ باندې پیسې استوې یا ریمیټنس باندې، نو د هغې چې کوم فیس دی یا د هغې کومې پیسې دي هغه به ته د دې نه علاوه ورکوې. لکه هغې ته به وایې چې بی دا د فطرانې پیسې دي دا به نه کموي، دا به برابر رسوي. هلته چې کوم کټینګ کېږي هغه به هغې ورکوي یا به ته ورکوې، دلته چې کوم کټینګ کېږي هغه به نور ورکوې د ځانه چې هغه پیسو کې کمی را نه شي. دا د سوال سره جی مونږ ته هم لږ دغه وشو، مونږ وایي چې د دې فطرانې د دې ملک کوم ملک کې چې مونږ مقیم یو د متحده عرب امارات د دوبۍ کم خلک چې دي، او دا کال یو بل کال دی داخلو بیا. الو السلام علیکم. السلام علیکم. هلو هلو جی څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ زه د وقاص خبرې کوم جی. څوک؟ وقاص خبرې کوم جی. جی جی د کوم ځای نه؟ زه راسل خیمې نه جی. ښه راسل خیمې نه ماشاءالله. روژه څنګه روانه ده؟ خیره بس گزاره کوي شکر الحمدلله. ستاسو څنګه روانه ښه ده؟ او څو پاتې شوې د خیره روژې؟ د خیره څه بس 4-5 روژې ولن چې پاتې انشاءالله. خراب کړې خو یې نه؟ مې جی نه یو خراب کړي. ښه شکر دی، بس مړه چې خراب کړې نه. ښه مفتي صاحب موږ سره ناست دی، د ده نه څه سوال کوئ تاسو نه ووایئ. جی مفتي صاحب نه مونږ دا سوال کوو که نه جی چې په دیخی او په ګس
سولې باندې چې کومې فرشتې ناستې دي که نه جي جی 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 او د دې ځان نه لکه چې د یوې نوم راته وایي ځان نه هم د ماجیګریا راځي او یو ځای د سحر راځي که نه چې دې راته ځان نوم وایي چې دې څه نوم نه دی د دې ځان نوم خو ماته نه راځي خو قرآن پاک کې الله پاک دی له کرامن کاتبین ویلي دي جی هغه راته پته ده خو چې ځان نوم د مفتي صاحب نه دغه کوو چې یاد راته وایي صحیح ده انشاءالله چې تاسو سره ٹھیک شو تاسو سوال مونږ ته راورسېد انشاءالله دا مونږ ډسکس کوو او تاسو ټي وي ګوره انشاءالله تاسو به ته جواب ملاو شوی دی مننه او سوال دا وکړو چې د ښې وږې او په د ګسه وږه چې کومې فرشتې ناستې دي یو ښه عمل د سړي لیکي او بل بد عمل لیکي د دې دواړو جدا جدا څه نوم دی جی جی نو که دې نوم وي نو والله اعلم ما ته پته نشته خو دا دی چې دې دواړو فرشتو ته لکه کرامن کاتبین وایي او کرامن مطلب کېږي چې ډېر عزتمن لیکونکي او دا دی فرشتې که نه قرآن پاک کې دغه نوم ذکر دی دې نه علاوه ما ته پته نشته د دې جی د دې کول نه مخکې مونږ د فطراني تاسو نه سوال کړو د دې ملک لکه سرسایه د هغې څه حساب امارات کې دوبۍ کې چې کوم دی لکه ما پرون ماته دا پته ولګېده چې شارجې کې دی اعلان کړی دی 20 درهمه ښه جي او په شارجې کې ما چې کوم دغه دی چونکې ما تعلق دغه سره دی مفتي کبیر امارات چې کوم دی دوبۍ ښه جي نو هغه نه ما تپوس کړی و د روژې په سر کې نو هغه وایي چې 23 درهمه په دوبۍ کې مونږ مقرره کړې ده اوس که 23 درهمه یعنی زه خپله دا وایم چې 23 درهم دې سړی نه پرې کړي بلکې چې څونه زیاته پرې کړي نو 25 دی 50 دی 100 دی چې خدای پاک وس درکړی نو ورکولی شي د زیاتې څه منع نشته خو دا دی چې کوم دوبۍ خلک دي نو هغې دپاره 23 ده ستاسو شارجې والا چې کوم دي نو هغه 100 روپۍ مونږ ته یې لږه کمه کړې ده ډسکاونټ او چې څوک دوبۍ کې کار کوي په شارجه کې اوسېږي نو هغه بیا ډبل کوي ما خیال دی چې هغه نه جی د دې درهم دا ریټ خو برابر دی عبدالرحمن دلته په دې ملک کې نو دا ولې دلته کې 23 او دلته 20 هغه وجه دا ده او ډېر ښه کوېسچن دی وجه دا ده چې ګوره سرسایه دا 2 کیلو د هغه ملک چې کوم فصل دی یا د مارکیټ ریټ چې کوم دی هغه قیمت دی نو دلته کې چونکې دا ملک د کجورو ملک دی نو 2 کیلو اوسط کجورې قیمت دا کجورې په شارجه کې ارزانې دي په دوبۍ کې ګرانې دي صحیح ده بیا که اجمان ته لاړ شي رسول خیمې کې د دې نه هم ارزانې دي صحیح ده نو چې اوسط کجوره 2 کیلو په څو میلاویږي د هغې قیمت دی مړه خو چې څونه حکومت ویل د هغې نه یو 15 روپۍ سیوا ورکول ښه دي لکه پاکستان کې زمونږ چې کوم پاکستان د پاکستان اګریکلچر کنټري دی نو زمونږ غنم چې کوم دی دا زمونږ فصل دی نو 2 کیلو اوسط غنم چې کوم قیمت دی هغه زه لکه اوس روجې په سر کې زه پاکستان کې وم نو هلته ما چې تپوس کړی نو 70 روپۍ ټوټل جوړېږي د 2 کیلو قیمت خو بیا ما واورېده چې بیا حکومت چې کوم اعلان کړی دی هغه 100 روپۍ اعلان کړی دی چې 100 روپۍ دا فطرانه ده او د دې بهتر وخت کم دی لکه چې دا کله ورکول غواړي د دې وخت اصل خبره ده چې دا فطرانه دی څه شی بالکل دا ولې مونږ ورکوو د دې ورکول چا مستحق څوک دي رسول الله صلی فرمایي چې فطرانه چې کومه ده دی ستا د بدن او ستا د روژې زکات دی لکه یو زکات المال دی که نه چې کوم تا دولت دی دغه نه ته زکات وباسي یو ستا د جسم چې کوم زکات دی هغه دا فطرانه ده صدقه فطر ورته وایي د دې ثواب یا د دې اجر یا د دې چې کوم بدل دی دا دی چې غیر دانسته طور سره په روجو کې کوم تا نه کمای پاتې شوی دی نو چې کله ته دا ورکړې نو ستا هغه د روجو کمی پوره شو لکه ته مثلا یو شی واخلې بیا ته ورکړې نو هغه تا له پیک کې ښایسته او هغه چې کوم هغه ګفت پیپر یو په هغې ریبن ولګیا ښایسته برابر شي نو د دې قابل شي چې ته یې چاله ورکړې پرزنټ کې که نه نو هغه پرزنټیشن تیارول دپاره چې ته د خپل روژه د الله په دربار کې پرزنټ کړې چې یا الله قبوله یې کړه دا زما طرف نه دی نه خو ګوډه ماته یي نو چې دا فطرانه ورکړې نو د هغې سره هغه چې کوم دی بالکل برابره شي او مستحق د دې څوک دی دا چاته ورکول او مستحق چې کوم دی هغه سړی دی چې کوم ته مونږ پښتو کې غریب وایو په عربي کې فقیر او مسکین ورته وایي نو فقیر او مسکین مونږ ته خپل محلې کې خپل علاقې کې په خپل رشته دارانو کې پته لګي بالکل لکه مسکین او فقیر هغه کس دی چې د هغه سره دوره وس نه وي چې دی بازار ته لاړ شي او دی 2.5 باندې 50 تولې چاندي اخیستی شي لکه پاکستان کې ما خیال دی نن سبا د 52 تولې چاندي قیمت 30,000 لګبګ راځي یعنې یو سړي سره د 150,000 پاکستان کې وس نه وي نو هغه ته فطرانه ورکوی شي
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې د روزهدار هغه د روزو کمی پوره شي او د غریب سړي د خوراک بندوبست وشي. ماشاءالله. او څنګه چې تاسو سوال وکړئ چې د دې وخت کم دی، نو وخت یې د یکم رمضان نه واخله او جی د اختر تر لمانځه پورې دی. مانځه نه مخکې او ښه خبره دا ده چې 28 سنت دي 27 تیور کې نو غریب به ځان له چې کوم ضرورت چیز دی هغه به پې والي. مفتي صاحب خبرې به کوو، نور بیا وخت شوی دی د یو وړې شاندامې مینوالو مونږ سره اوسئ انشاءالله. پروګرام نه پس دمې نه پس واپس راځو پروګرام ته، بیا به نور مزید مسایل باندې ډسکشن کوو.